أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرګري سره ټیپ ټیپم کو شیرینګ هم کو سبق تم وکیلې سیدا ها اوس مونږه دریم ورځ د سبق شروع کړی دی. د لومبۍ ورځې او د دویمې ورځې سبق چې دی دا به تاسو ته مختصر څه ضرور یم او چې تاسو به کم مرګري نه وي چې په سبق باندې پوه شئ. صحیح شوه. ها دې قاعده کې د ټول لومبنۍ چې دی سبق نمبر 1 وی حروف هجا. صحیح شوه. نو حروف هجا څه ته وایي؟ حروف هجا د قرآن مجید الفاظ دي د الف نه والا تر د یا پورې دې حروف ته حروف هجا ویلی شي. دا د قرآن مجید چې دی هغه بنیاد دی. صحیح شوه. څنګه چې د ما تاسو ته ویلو چې موږ کور جوړو یا چې دکان جوړو هر شی جوړو د هغې بنیاد چې دی هغه موږ مضبوط دو. د قشان به د دې بنیاد د حرف د قرآن مجید د بنیاد چې دی د حرفونه دي. صحیح شو. دا حرفونه زمونږ زده شو ښکلې برابر. نو زمونږ به چې دی قرآن مجید مخې ته موږ تلاوت کوو نو هغه به ښکلې مونځ ځان له کوو نو هغه به زمونږ تلفظ به برابري او ښکلی مونځ به کوو ښکلی تلاوت به کوو. صحیح شوه. نو د الف نه والا تر د یا پورې دې حروفو ته حروف هجا ویلی شي. دویمه نمبر خبره حروف هجا ټوټل یو کم 13 دي. څو دي؟ یو کم 13 29 حروف دي. صحیح ده. په دې کې پا نشته دی، په دې کې ټا نشته دی، په دې کې ژا نشته دی. لکه په اردو کې چې کم د چا په ذهن کې د اردو هغه الفاظ دي که نه نو هغه پاګانې او ټاګانې دا پکې په دې کې نشته دی. صحیح شوه. په عربۍ کې نو د الف نه والا تر د یا پورې دا ټوټل حروف 29 دي او دې ټوټل حروف ته حروف هجا ویلی شي. صحیح شوه. دریم نمبر خبره موږ دا کړې وه چې د دې الف سره د هر حرف سره د الف نه والا تر د یا پورې ته چې کومه قاعده م راوالي نو د الف نه والا تر د یا پورې دې ته د دې سره وړوکی حرف لیکلی. نو دا د څه لپاره؟ دا غټ حرف چې دا به موږ په لیکایي پړایي کې استعمالو چې یاره دا موږ لیکایي او پړایي په دې باندې وکړو. صحیح شوه. دا وړوکی حرف چې په دې باندې به موږ دا غټ حرف زده کوو چې دا به موږ څنګه وایو. صحیح شوه. دا دویمه خبره شوه. دریمه خبره دا وه څلورمه چې د هر حرف سره یا به الف لیکلی یا به ورسره د مد لیکلی. صحیح شوه. د کم حرف سره چې الف وي هغه به د یو الف په مقدار راکاږو، د کم سره چې مد وي هغه به د دریو الف په مقدار. صحیح شوه. دا څلورمه خبره شوه. پنځمه خبره دا ده چې د هر حرف دپاره درې شیزونه زده کول دا ضروري دي. د هر حرف دپاره درې شیزونه زده کول ضروري دي. یو د هغې نوم زده کول، دویم نمبر د هغې چې د شکل زده کول چې یاره د دې شکل څنګه دی. صحیح ده. چې مثال په طور با تا ثا چې د درې واړو شکل چې دی دا یو شان دی خو صرف چې د ټکي یو ټکي د لاندې دی تا باندې دوه ټکي د پاسه دي په ثا باندې درې ټکي د پاسه دي. نو چې تا د شکل معلومه چې آیا دا د با شکل دی دا د تا شکل دی دا د ثا شکل دی. صحیح شوه. لومبی نوم زده کول، بیا د هغې شکل زده کول او دریم نمبر د هغې آواز زده کول چې موږ د دې آواز زده کړو چې آیا د دې آواز څه دی. نو دې آواز دپاره دا قاعده موږ شروع کړې ده چې موږ خپل منځونه هم صحیح کړو او خپل تلاوت هم صحیح کړو. د هر حرف آواز موږ زده کړو. لکه موږ چې آواز څه دی، لکه اوس موږ مثال په طور موږ وایو دا یو. صحیح شوه. نو دا موږ وایو پا، لکه دا یوه پا چې موږ لیکلې. صحیح شوه. په اپریل کې چې کومه پا ده لکه مثال اپریل، یا روپۍ کې چې کومه پا ده دا یوه پا. نو په دې دواړو پاګانو کې په دې پا کې او په دې پا کې موږ فرق وکړو چې آیا دا پا قرآن مجید کې خو دا پا نشته دی خو دا پا به موږ د کم ځای نه ادا کوو، د دې آواز به موږ څنګه زده کوو. نو اصل شی چې دی آواز دی، د حرف آواز دی چې موږ او تاسو د حرف آواز زده کوو. صحیح شوه. د هر حرف درې څیزونه زده کول ضروري دي. یو د هغې نوم، یو د هغې شکل، یو د هغې آواز. صحیح شوه. اوس دا د لومبۍ ورځې سبق و. دویمه ورځې سبق دا دی چې موږ به چې دی دا الف چې دی دا وړوکی الف چې دا به زده کوو په د غټ الف باندې چې غټ الف به موږ څنګه زده کوو. نو دا وړوکی الف به موږ ځان ته برابرو، بیا به دا غټ موږ وایو. صحیح ده. نو اوس وړوکی الف کې ما تاسو ته ویلي 3 غلطیانې خلک کوي. یو غلطي دا ده چې د الف اوږدی لومبی چې کوم د الف سره الف دی که نه دا اوږدی لکه څنګه وایي الف 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 که نور شاته صحیح وي خو دا یو الف اوږدی نو په دې باندې ولاړ زبر کوي دا غلط دی. صحیح شوه. نو په دې باندې به موږ وایو همزه زبر ا، همزه زبر ا ا. بیا دویمه غلطي دا کوي د لام اوږدی که الف صحیح وي نو د لام شاته اوږدی څنګه وایي الف الف. صحیح شوه. نو لام اوږدی.
نو لام بم نه اوږدوئ. صحیح ده؟ څنګه به وایي حمزه زبر ا لام فا زیر لف الف. صحیح شوه؟ الف. دویمه. درېیمه غلطي چې ده فا ده. نو فا تاسو ته ما ویلي وو چې بره مخامخ چې کوم دوه غاښونه دي هغه به لاندې په شونډه په خېټه باندې ږدو. لکه مثال په طور د ګوته چې زما ده دا د لاندې شونډه ده. صحیح ده؟ دا د لاندې شونډې خېټه ده. دا دوه غاښونه چې برني راوالو موږ په دې باندې کیدو نو دې نه به فا ادا شي. فا. صحیح شوه؟ نو کومه درېو ټکو والا پا چې ده لکه مثال په طور دا دوه ګوتې زما شونډې دي، پاسنۍ شونډه دا د لاندینۍ شونډه. نو موږ چې کله داسې دواړه شونډې لګو نو د هغې نه درې واړو ټکو والا پا ادا کېږي. پا 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 پا. صحیح شوه؟ نو د هغې نه درېو ټکو والا پا ادا کېږي. نو هغه فا به په قرآن مجید کې نه موږ به دا فا زده کوو. صحیح ده؟ نو چې کله موږ حمزه زبر ا لام فا زیر لف الف ختمو نو بر غاښونه په شونډه باندې ږدو، لږ معمولي هوا به ورسره مروباسو. نو څنګه به وایو؟ الف الف حمزه زبر ا لام فا زیر لف الف 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 غلط الف غلط الف غلط. صحیح ده؟ نو لام بم الف بم صحیح وایو، لام بم صحیح وایو، فا بم صحیح وایو. صحیح ده؟ نو څنګه وایو؟ الف الف الف. صحیح شوه؟ دویم نمبر حرف چې دی با ده. نو په با کې موږ دوه خبرې کړې وې. یو خبره دا ده چې دا با به د یو الف په مقدار راکاږو، دې سره به با وایو. لکه مثال با الف زبر با لږ به معمولي راکاږو. صحیح ده؟ او دویمه خبره دا وه چې با د شونډې دوه حصې دي. دواړو شونډو څو حصې دي؟ دوه حصې دي. یو دننۍ حصه ده، یو بارنۍ حصه ده. دننۍ چې کومه حصه ده هغه هغې ته لمده حصه ویلی شي، او بارنۍ چې کومه حصه ده هغې ته څه ویلی شي؟ وچه حصه ویلی شي. صحیح ده؟ لکه مثال په طور دا دوه ګوتې دي د ما شونډې دي. صحیح ده؟ نو دا ما بندې کړي. نو دې چې کوم دا بارنۍ حصه ښکاري که نه دا وچه حصه ده. دا کم دننه حصه چې ده دا دننه حصه چې ده دې ته لمده حصه ویلی شي. نو دا موږ به با چې دی با به د لمدې حصې نه ادا کوو. دواړه شونډې به داسې جیبتو، داسې به یې نه جیبتو چې لکه مثال دواړه شونډې چې دننه کوو، نه دا لمدې حصې نه به داسې لکه دا با به داسې ادا کوو. نو څنګه به وایو؟ با با با. د یو الف په مقدار. یو الف مقدار تاسو ته ما پرون ښودلی و چې دا ګوته داسې کولاوه کې یا یې رابنده کې، نو دې ته د یو الف مقدار ویلی شي. صحیح شوه؟ نو دا به د یو الف په مقدار راکاږو او د دواړو شونډو د لمدې حصې نه به ادا کوو. څنګه به وایو؟ با با با. صحیح شوه؟ بل حرف چې دی هغه دی تا. نو په تا کې تا الف زبر تا. نو دا به هم د یو الف په مقدار راکاږو. اوس تا د کوم ځای نه ادا کېږي؟ تا ادا کېږي د ژبې د سر او بره مخامخ د دوو غاښونو د ویښونو نه. دوو غاښونو چې کوم ویښونه دي پاسه مخامخ د هغې ځای نه څه ادا کېږي؟ د هغې ځای نه تا ادا کېږي. لکه دې نقشې ته به وګورو دا لاندینۍ غاښونه دي و دې نه به زه څه کوم پاسني غاښونه جوړ کړم. د دې نه دا زموږ د جامې غاښونه دي، دا مخامخ دوه غاښونه دي، یو دا غاښ دی یو دا غاښ دی. نو دې دا ویښ چې دا یو ویښ. صحیح شوه؟ دا چې مثال دا پنسل لا سر چې دا ژبې سر شو او د دوه مخامخ دوه غاښونو ویښونه دې ځای له به دا ژبه راوړو. نو دې نه به تا ادا کېږي. ګوره ورته تا 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 تا. صحیح شوه؟ نو تا به رقم دی نه ادا شوه د ژبې د سر او بره مخامخ دوه غاښونو د څه نه؟ د ویښونو نه. د کوم ځای نه؟ د ویښونو نه. صحیح شوه؟ د ویښونو نه ادا کېږي. د ژبې د سر او بره مخامخ دوه غاښونو د ویښونو نه. صحیح ده؟ دا د څه شي مخرج شو؟ د تا. تا به د یو الف په مقدار راکاږو او د ژبې سر او بره مخامخ دوه غاښونو د ویښونو نه. لکه مثال دا وینئ ژبې سر او بره مخامخ دوه غاښونو د ویښونو نه. بره چې کوم غاښونه دي د دې نه ویښ نه تا ژبې سر به اړم کو بر غاښونو ته، نو دې نه به څه ادا شي؟ تا به ادا شي. صحیح ده؟ بس چې بل کوم حرف دی هغې ته ویلی شي ثا. څه ورته ویلی شي؟ ثا ورته ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ ثا. نو ثا ته ویلی شي نرم حرف. څه ورته ویلی شي؟ نرم حرف. نرم حرف. نو ثا او تا دا دواړو مخرج قریب المخرج دي، خو صرف ثا چې دی دا د ژبې د سر او بره مخامخ دوه غاښونو د سرونو نه ادا کېږي.
څنګه چې تا د ویښ نه ادا کېده دغه شان دا ثا چې ده دا به د دې غاښونو د سرونو نه ادا کېږي. نور یو شان مخرج دی. د ژبې سر به د کته د ژبې سر به د غاښونو د ویښ سره لګو د هغې نه به ته ادا کېږي او د ژبې سر به غاښونو سر له راوړو نو دې له به ثا ادا کېږي. ثا 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 نرم حرف. صحیح شوه؟ ها 5 نمبر حرف چې دی هغه زموږ سره جیم دی. سره جیم. نو جیم چې دی جیم به د 3 الف په مقدار راکاږو. صحیح ده؟ نو په دې باندې مد دی او جیم ادا کېږي د کوم ځای نه؟ جیم ادا کېږي د ژبې د منځ او د بره تالونه. د ژبې منځ چې دی هغه دا دی. ګوره زه تاسو باندې نقشه کې مخیم چې تاسو ذهن پې کار وکړي. دا ګورئ دا د ژبې منځ دی. صحیح شوه؟ دا سره چې تاسو ته ښکاري دا ټوله ژبه ده. صحیح شوه؟ دا تالو طرف دی او دا ژبې سر دی او دا ژبه ده. صحیح شوه؟ نو دا ژبې منځ دی. صحیح ده؟ نو دې ژبې د منځ نه به څه ادا کېږي؟ جیم. جیم جیم جیم. صحیح شوه؟ دا شو زمونږ زوړ سبق. اوس به مونږ وایو نوی سبق. نوی سبق چې دی په دې کې دا حرفونه یو شانتي دي نو دې به کوشش کوئ چې تاسو به دا سبق ښکلی یادوئ. صحیح ده؟ ها بسم الله الرحمن الرحیم. په نوي سبق کې زمونږ د ټول نه لومبی چې حرف دی هغه دی ح. صحیح شوه؟ په دې ح باندې خیال کوئ په دې باندې ټکی نشته دی او په دې ح باندې ټکی دی. نو په دې دواړو مخرجونو کې فرق دی چې دا د کم ځای نه ادا کېږي او دا د کم ځای نه ادا کېږي. صحیح ده؟ نو لومبی چې دی هغه دی ح. ح به موږ خویه ح وایو. ها ح ح. نو اوس په ح کې به دوه خبرې دي. یو به دا ح د یو الف په مقدار راکاږو لکه څنګه به وایو ح الف زبر ح. ح الف زبر ح. ح الف زبر ح. دا یوه خبره شوه. صحیح شوه؟ دویمه خبره دا شوه چې ح ادا کېږي د مرۍ د منځ نه. د کم ځای نه؟ د مرۍ د منځ نه. د مرۍ منځ کم ځای دی؟ د مرۍ منځ دا زه تاسو ته په دې نقشه کې ښیم. دا د مرۍ منځ دی. ګورئ ورته دا د مرۍ لکه مثال دا تاسو ته دا توره چې دی دا ژبه ده او دا مرۍ شروع کېږي په کته. نو دا د مرۍ منځ دی. صحیح شوه؟ که مونږ تاسو ګوته پرې خپله مرۍ کېږدو که نه په دې کې اډوکې راوتی نو دغې اډوکې نه لږ معمولي کته د دې نه ح ادا کېږي. صحیح شوه؟ ح ح ح ح څنګه؟ ح ح ح. صحیح شوه؟ نو اوس په موږ ح او خ کې به موږ فرق وګورئ. ښه چې دواړه مخرجونه تا ته معلوم وي چې مخرج درته معلوم نه نو بیا به تا ته مشکل جوړېږي. ته بیا نه پېژنې چې ح څنګه ویلی شي او خ څنګه ویلی شي. نو لومبی حرف زموږ څه شو؟ هغه شو ح. ح چې اکثر د سړي سترګه وي اوښکه که نه سترګه اوښکوي د هغې نه څه ادا کېږي؟ د هغې ځای نه ح کېږي. څه ادا کېږي؟ ح. ح. صحیح ده؟ اوس بل حرف چې دی هغه زموږ خ ده. خ چې ده په خ کې به هم دوه خبر یاد ساتو. یو به د مثال دا د یو الف په مقدار راکاږو لکه خ الف زبر خ. خ الف زبر خ. او دویمه چې دا د مرۍ د اول نه ادا کېږي. دا د مرۍ د منځ نه دا د مرۍ د اول نه. لکه د انسان چې کله مرۍ تخنیږي که نه نو انسان چې داسې چل کوي نو د اق ځای نه دا خ ادا کېږي. صحیح شوه؟ دا کم دی چې تالو خوله واده کوي او تالو ښکاري نو دغې تالونه دا څه ادا کېږي؟ خ ادا کېږي. صحیح شوه؟ نو څنګه به وایو؟ خ خ خ خ خ. نو اوس ح او خ دواړه مخرجونه تاسو ته ما وی جدا جدا دي. یو د مرۍ د من نه ادا کېږي یو د مرۍ د اول نه ادا کېږي. نو څنګه به وایو؟ یو ح او یو خ. صحیح شوه؟ یو ح او یو خ. صحیح شوه؟ نو دا به څنګه وایو؟ ح او دا به څنګه وایو؟ خ. کلکه به وایو. صحیح شوه؟ دا به نرمه وایو دا به کلکه وایو. لکه بیا دغه کې دی ح په دې کې اواز راوځي او په خ کې صحیح ده په دې کې اواز نه راوځي. څنګه به وایو؟ ح خ. صحیح شوه؟ بل حرف چې زمونږ دی هغه دی دال. نو په دال کې به د دوو خبرو خیال ساتو. نو دال به د 3 الف مقدار موږ راکاږو مد دی پکې. صحیح شوه؟ او دویمه نمبر خبره چې ده د کم ځای نه چې تا ادا کېده دغه ځای نه به دال ادا کېږي. صحیح شوه؟
تا د کم دی نه ادا کېږي تا د ژبې د سر او بره مخامخ دوو غاغونو د ویښونو نه په نقشه کې بیا وینئ چې مثال په طور دا ژبې دا پنسل چې زما ژبه ده صحیح شوه او دا بره مخامخ دوه غاغونه دي نو دې دوه غاغونو د ویښله به دا ژبه راوړی نو دې نه به تا او دال دواړه ادا کېږي لکه څنګه به وایو دال 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 صحیح ده نو تا او دال چې دی د یو ځای نه ادا کېږي صحیح شوه اوس بل حرف چې دی هغه دی ذال ذال دې ته نرم حرف ویلی شي لکه څنګه چې ثا نرمه وه دقه شان ذال نرم دی نو په ثا به موږ د یوالي په مقدار راکاږو لکه وایو به ثا او ذال چې دی نو ذال به د دریو الف په مقدار راکاږو ذال به داسې نه وایي زال 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 کې به د سیټۍ د شپېلۍ اواز نه روباسو څه به کوو دا به نرم وایو ذال نو دوه به یو به مد چې دی دریو الف په مقدار به راکاږو نو دویمه خبره ده چې د ژبې د سر او بره مخامخ دوه غاغونو د سرونه څنګه چې ثا دقه شان به ذال ادا کېږي صحیح شوه نو څنګه به وایو ذال 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 صحیح شوه نو دال ذال صحیح شوه نو بل حرف چې دی څلور حرفونه پوره دي که نو پسې ویم کمنټس وکړه یا څوک میک کولاو لا اله الا الله محمد رسول الله څوک کمنټس وکړه یا میک کولاو کوي ووایه چې دا درې څلور حرفونه پوره دي پسې ویمه بس خالي دا پوره دی ډېر دی دا پوره دی قاری صاحب بیا به ته دوباره ته زه بیا ووایم صحیح ده صحیح ده بالکل صحیح ده ښه اوس ته دوباره مختصر سره وایم چې یاد شي ته صحیح شوه نو الف چې دی په الف کې به موږ د دریو خبرو خیال ساتو یو به الف اوږدو نه یو لام به نه اوږدو فا به د خپل مخرج نه ادا کوو نو څنګه به وایو الف صحیح شوه ورورې صحیح ښه ابن امینه صحیح ده ټیک ده صحیح ده صحیح شوه په دې کې به د دریو خبرو چې دی خیال جی ها په الف کې به د دریو خبرو خیال ساتو یو به الف اوږدو نه یو به لام اوږدو نه فا به د لنډې شونډې خطه به مخامخ دوه غاښونو سرونه ادا کوو داسې به وایو الف 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 صحیح شوه با به د یوالي په مقدار راکاږو او د لمدې با به د دواړو شونډو د لمدې حصې نه ادا کوو با 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 صحیح شوه تا به چې دی د ژبې سره بره مخامخ د دوو غاښونو د ویښونو نه ادا کوو تا 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 ثا به نرمه وایو د ژبې سر بره مخامخ دوو غاښونو سرونه ثا 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 صحیح شوه جیم به د درې والې په مقدار راکاږو د ژبې منځ او د بره تالونه څنګه به وایو جیم 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 صحیح شوه حا به چې دی اواز به ډایرک راوباسو او د والي په مقدار به راکاږو د منځ او د مرۍ د منځ نه ادا کېږي ها نو حا 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 الحرف چې دی هغه خ چې دی د مرۍ اول نه ادا کېږي د کم چې تالو چې کوم په نظر راځي خو لوازه تالو راځي په نظر ادق ځای نه خ ادا کېږي او دی والي مقدار راکاږو خا الف زبر خا 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 صحیح شوه دال به د درېو الف مقدار راکاږو او ژبې د سر بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه څنګه چې تا ادا کېږي دا شان به دال ادا کېږي دال 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 صحیح شوه ذال به د درېو الف په مقدار راکاږو د ژبې د سر او بره مخامخ دوو غاښونو د سرونه څنګه چې تا ادا کېږي دا شان به دال ادا کېږي صحیح شوه په دې کې به خیال کوو په دې دواړو حرفونو کې چې په دې کې به موږ شپېلي نه وخو لکه داسې به نه وایې سا زال نه
نرم دا چې څومره نرم ویلی چې دومره به خوند کوي ثا او ذال به د دریو الف مقدار راکاږو جبې د سر به را مخامخ دوه غاغون د سرون نه ذال صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. دې شی دی که نه چې کم ملګري چې خواهشمند